وی خپل عزت نیلام کی دغه نور د پښتانه او ځان په غیرت وجني ګورې اور د پښتانه او ای که د وطن خبره راغله نو بیا ګوره زار توره په لاس او په اس سور د پښتانه زار شمه د خپلو پښتنو د دې مینې نه څومره مینه چې زمونږ د پښتانه د چا سره کوي ملګرو چې د هغه د علاقې نوم یې روښانه کړی وي یو سټار کرکټ کې هغه یو نوم پیدا کړی د هغه سره ډېره زیاته مینه کوي راځئ هغه ویډیوګانې وګورئ ملګرو ډېرو ورځې بعد نسیم شاه په خپله دا خبره کوي چې ډېر وخت بعد خپل کلي خپلې علاقې ته راغلم نو د هغه پښتنو هغه مینه وګورئ لور دیر جندول ته چې کله نسیم شاه پرون راغلی دی ملګرو نو پښتنو ورله ډېره مینه ورکړې ده یار وروسته به زه یو سره ملا شم اوس مې د کور سره لږ پرېږدی چې کور سره روژه د افطارۍ ټایم دی ځان ورسوئ د ټولو ډېره مننه ویډیو تاسو وکته ملګرو د دې پښتنو دا مینه مو وکته زمونږ د دغه نسیم شاه ورور سره کومه مینه وکړه ولې ملګرو ځکه چې نسیم شاه د پښتنو نوم روښانه کو په نسیم شاه باندې لور دیر جندول یادیږي چې نسیم شاه د کوم ځای دی د لور دیر جندول نسیم شاه یو سټار دی هغه پښتون دی د دقه خپلې پښتنې خاورې نوم یې روښانه کو د دغه لور دیر جندول د ده د ګاونډ چې کوم پښتانه وو د هغوی نوم یې روښانه کو کله چې دغه پښتانه یو ځای ته لاړ شي نو هغوی په ډکه خوله باندې وایي خبرې وایي نسیم شاه ګوره زمونږ کلیوال دی خلکو ته ښه نسیم شاه ستاسو کلیوال دی نو نو دغه پښتانه ځکه د نسیم شاه سره مینه کوي چې هغه دغه د ګاونډ دغه خاوره د ګاونډ دغه پښتانه نسیم شاه وګټل او ویې ځلول څومره چې هم کرکټران دي ملګرو که تاسو وګورئ نو تاسو به بله ورځ کتلي چې احسان الله دپاره هغه چې کوم موټروی دی هغې ته خلک تلي وو د مټې سوات نه او داسې په عجیبه طریقه باندې کلي ته راوستی و چې احسان الله اول دا خبره وکړه ویره ماله دلته د سوات دی موټروی ته زمونږ دا پښتانه داسې راغلي وو نو چې کله مونږ ورکپ وګټو او مونږ ایرپورټ ته راشو نو د دې پښتنو مینه به بیا څنګه وي نو دا مې ارمان جوړ شو چې کله ما دا خپل استقبال دلته کې ولیدو نو زما دا ارمان په زړه کې جوړ شو چې مونږ په انډیا کې ورکپ وګټو او مونږ واپس راشو ایرپورټ ته او دا پښتانه مونږ ته ولاړ وي د دې پښتنو دا مینه دومره سیوا ده خو دا سټاران چې کوم دي نو دا بیا مجبوره شي چې دوی لاړ شي اسلام آباد ته کراچۍ ته لاهور ته هغه ځای ته ولې دوی ځي هغه ځای ته ځکه ځي ملګرو چې هغوی په یو غټ ټاون کې ځان له یو بنګله واخلي نو هلته که ځي او که راځي نو بیا دومره رش نه وي ځکه دلته کې که دا څه ټیم هم کور ته راځي او د ده خبر راځي چې نسیم شاه را روان دی نو همدقه شانتې ګڼه به جوړېږي او نسیم شاه به پکې بیا مینت کوي چیرې ما یو 2 منټو له پرېږدی خپل کور ته بیا نسیم شاه دقلته ولاړ په یو تقریر کې او دومره رش ته یو سره خو مې راورېدل ګران دي خو ستاسو د ټولو ډېره شکریا او مننه ځکه چې همدې ځای ما کرکټ سټارټ کړی او چې کوم دی واپس خپلې علاقې ته رالم ډېر زبردست یو ګوره ماشومان ټول راغلي دي خو بس اوس دا ده چې څنګه تاسو خاموشۍ سره هر څه وشي نو ښه به وي غټ هم راغلي نسیم بھائی غټ هم راغلي واړه یوازې نه دي غټ هم راغلي غټ یوازې مشران هم راغلي دي خلکو سپرېږه د دې دی راغلي وی ګوره څومره ښکلي واړه واړه ګلالي ماشومان راغلي دي نو هغه خبره په دقه ځای باندې پرېږدي د لاندې نه ورته خلک اوازې کوي لکه وایي مشران هم راغلي دي ګورې ځوانان هم ستا دپاره د استقبال له راغلي دي ځان له کوشش کومه چې د هر یو شکریا ادا کړم خو وایي ګرانه ده نو دا خلک چې بیا کله لاهور او کراچۍ ته هلته لاړ شي هلته ځان له بنګلې واخلي یو خو په هغه کې دا وي چېرې دغه ځایونه چې کوم دي هغه نږدې دي که هغه سټیډیم ته ځي نو هم نږدې وي که چېرته ایرپورټ ته ځي نو هم نږدې وي نو دغه فاصله زمونږ د پښتونخوا او د لاهور کراچۍ چې دا کومه فاصله دا ډېره زیاته وي نو بیا چې کله د دې ځای نه دوی ځي نو په هغې کې ډېر غټ ټایم لګي نو څنګه تاسو وکتل چې نسیم شاه ډېر وخت بعد خپلې علاقې ته راغلی حالانکې دې وخت کې خو څه سیریز څه نشته دی خو خامخا پریکټس په یا به نورې څه مسلې وي نو نه شو راتلی کلي ته نو نن خپل کلي ته راغلی څومره خوشحاله دی او خلک ورته څومره خوشحاله دي نو دا ویډیو پیغام ډېر زیات شیر کړئ چې زموږ د دې پښتنو دا مینه محبت ټولې دنیا ته ورسي
تاسو څه وایئ دې باره کې کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. چېرته هم نه الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې اواز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان وي. دلوي الله پامان.